واشکروا لی ولا تکفرون. الله وایي زما شکر ادا کوئ او ناشکري مه کوئ. بل ځای کې الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم. الله وایي زما د نعمتونو د انعاماتو شکر که ادا کو نو زیات به کم. وان کفرتم ان عذابي لشدید. او که د نعمت شکر م ادا نه کړه نو الله وایي زما ګریف ډېر سخت دی. شکر په دوه قسمه دی. یو شکر د نعمت په ژبه سره دی، شکر لسانی. عام حالاتو کې موږ او تاسو کله ډوډۍ وخورو الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا، جامې واغوندو الحمدلله الذي کساني ما اواري به عورتي، کور ته ننوځو د خوب نه راپاڅېږو الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا. دا شکر دی. هر نعمت الله تعالی درکو نو شکر ادا کا. یو شکر لسانی دی، یو شکر دی بل هغه ته بنیادی شکر دی، حقیقي شکر دی. هغه شکر دا دی چې الله کم نعمت درکو نعمت صحیح استعمال کا. حقیقي شکر دا دی. جب الله درکړي، غوږونه درکړي، تمام انعامات په دې بدن کې دي. قرآن کې الله فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. الله زما نعمتونه شمارل که غواړې نشي شمارلی. او بل ځای کې الله فرمایي وفي انفسکم الا تبصرون. بدن کې ستا څومره انعامات دي ته نه ګورې. نو یو مفسر لیکي د انسان په بدن کې 10,000 انعامات دي. 10,000 یو نعمت پکې ساه اخیستل دي. البدایع ظهور فی وقایع دهور یو کتاب دی. هغه انسان په تیری ګنټې کې 10,000 کرته ساه اخلي. 10,000 کرته. دا نعمتونه. نو د نعمت شکر ادا کول په حقیقي معنو سره هغه نعمت صحیح استعمال. بچی الله درکړله صحیح تربیت یې وکړه. د الله نبی فرمایي من علی جاریتین حتی تبلغ جاء انا وهو هکذا. دوه لوڼه چې لویې شولې دین یې ورزده کړه زما سره په جنت کې دغسې متصل ولاړ. دماغ الله درکړی دي، کم سوچونه پکې، کم فکر کې، په کم انداز کې دماغ استعمال کړله په دنیوي اشیانو باندې یا په انټرنیټ یا په نورو قصو باندې. په قرآن په دین خو استعمال نه کړه. نو یو نعمت دغه دی. عائشې بیبي کا یو کس راغی ویل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا خویونه راته وښیه. ویل دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول خویونه ناشنا وو، ټول کارونه ناشنا وو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیم علم د کور نه بهر هر صحابه وسو، د کور نه د نن علم دا د عائشې بیبي سره. عائشې بیبي عمر 9 کاله چې د الله د رسول سره واده وشو. 9 کاله یو سره نور تېر کړه. بیا د الله رسول د جهان نه پرده وکړه. په 9 کاله کې عائشې بیبي چې کوم علم کړی دی دنیا ورته حیرانه ده. نو یې ټول کارونه ناشنا وو. یو ورځ زما سره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرما او عائشہ بي فرمایي ما ته ویل چې د ابوبکر صدیق لوري ما پرېږده. نو ما چې اجازه ورکړو د الله رسول مشکیزې ته پاسې مشکیزه د څرمنې نه به یو شی جوړو هغې کې به اوبه وي. اوبې ترې راواخېستلې او داسې یې وکړو. نو د الله د نبي هره خبره ناشنا ده. موږ او تاسو خو یو سړی لکه په کور کې مشري لږې پیسې ګټي یا ښځه ده ګویندې رالي قیسې رالي نو هغه ځای نه چې راشي په کټ کښېني وایي مال اوبه راکړه. نو ته بلا والي تا څه چل کېږي ته خپله اوبه راوالي. د الله نبي د خپله پاڅېده او اوبې راواخېستل او داسې یې وکړو. تکلیف یې چاله نه ورکړو. ما دا چې د شپې کله یا مونځ کوو او مونځ چې ده دی یا درز دروز پلان بیګا سپوغه په یو غټه جاخی مړه دا مونږ دی مونږ دې ته وایي. د ور پورې کولو په چاله ما ته نه پوهېږي. دا ور به خلک سم پورې کوي نو مونځ به دې څرنګه اسلام قرآن دا قانون دی، دستور دی، منشور دی، آیین دی د زندګۍ دپاره. ټوله معامله به دې برابره داسې نه چې صرف مونځ کې او معامله دې غلطه وي. نو د الله نبي اودس وکړو
لږې اوبې توی کړې لږې ما تاسو ته کوو جومات هم چا جوړ کړی دی یو روپۍ پکې نه ده ورکړی او بمبه په تیز را خلاصه کړه بیا چې یو داس کې نو داسې دارې کړه چې خوا ته ګاونډي لوند کړي او بیا وایي مانځه ته راغلی مونځ داسې یاره د جومات دپاره 15 آداب امام قرطبي لیکلي چاته 15 آداب یاد دي دا به جومات ته راځي ان یکونه ضریب اللسان غټې غټې خبرې کوي دا به جومات ته نه راځي د بدن نه بوی ځي د خولې د جامو نه بوی ځي پیز یې خوړلې اوږې خوړلې دا به جومات ته نه راځي دا بند دی په جومات دا دی اول عقل زده کړي دا خو د الله کور دی بیا الله جومات ته راځي موږ او تاسو کوو بعضې خلک څپلۍ راوړي دلته کېږدي که مسلمانان خو څپلۍ پټوي که نه مسلمان وایي غل ته مسلماني غله انګریزان پر څپلۍ پټوي نه پټوي مسلمان یې پټوي څپلۍ چې دلته راوالي بیا شهیدونه هلته ولاړې په ولاړه باندې څپلۍ لاندې وغورځوي درز وکړي تا د علمانو تپوس وکړي په ولاړه څپلۍ غورځول په جومات کې لږ کښته شه که نه څپلۍ کېده د پي ای په مخ کې یا د یو په مخ کې د کرنل په مخ کې به ته څپلونه داسې درز وباسي نه